رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم سيدنا ونبينا وطبيبنا وسندنا ومأوانا وملجانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد ترك الدين. رواه البيهقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. ډیرو ګرانو معززو سامعینو حاضرینو محبینو مشرانو همزولو ماشومانو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الحمدللہ د رمضان کریم نن دیشما روجه ده. د الہ العالمین خاص فضل و کرم دی په مونږو په تاسو باندې چې د رمضان کریم د نیولو توفیق یې راکړ او په هغې کې د عباداتو د اطاعاتو د ذکر و اذکار د تلاوت د درود پاک د خیرات صدقات د دغه ټولو خبرو یې مونږ ستاسو له الہ العالمین توفیق راکړ. خدای پاک جل جلاله نه دا دعا ده چې رمضان کریم د اخیرنۍ روجه ده مونږ او په تاسو باندې رب لا یزال په خیر باندې سرته ورسوي او دا رمضان کریم دا زمونږ او په تاسو باندې رب جل جلاله په داسې حال کې وباسي چې مونږ او تاسو ټول رب بخلیو. زمونږ او تاسو په عمر کې دی الہ العالمین په صحت او په عافیت باندې او په عبادت استقامت باندې بار بار را وستایګه. محترم و معززو په یو ډیره اهم مسله باندې ستاسو په وړاندې لنډې مختصرې مدلل بحواله یو څو خبرې کومه. الہ العالمین دې زمونږ او ستاسو دپاره د هدایت سبب وګرځي. محترم حاضرینو په رمضان کریم کې په اخیرنۍ جمعه باندې یو مخصوص منز کیږي چې هغه ته ویل کېږي قضای عمری
او کدا تاسو وګورئ داسې چید چید چې کوم ځایان دي خاص خاص کوم ځایان دي دربارونه دي یا د اهل سنه و جماع مدارس دي یا د هغې خاص خاص مساجد دي په اخره عشره کې په اخرنۍ جمعه باندې چې هغې ته جمعة الوداع ویل کېږي کوم چې دا نن جمعه ده په هغې باندې ادا کېږي افسوس خبره دا ده یو خو زمونږ او ستاسو ذهنیت اول نه په یو طرف باندې جوړي غټه بدقسمتي هم دا ده په یو طرف باندې جوړي د بل انسان خبره ما او تا هغه اوریدو ته تیار هرگز نه یو دویم نمبر زمونږ او استادو د معاشري بدقسمتي دادا چې دلتا عوام الناس نا علما جوړ دي یو انسان په یو مسله باندې نه پوهیږي هغه تپوسو کا پوښتنه وکړه دنیوي لیول باندې دنیوي لحاظ باندې ما او تا تقریبا په هر یو کار کې پختنا تپوس لازمی ګړو خود دین اسلام په مسله کې چې چا څه وکړه بس هغه به صحیح دا خبره هرگز صحیح نه ده څنګه چې دنیوي معاملاتو د پاره دنیوي کارونو د پاره خپل اصول دي خپل یا طریقه ده انسان قدم نه اخلي چې بل انسان سره یا پاغه کې مشوره نه کړي نو دین اسلام د پاره د هغه د احکامو د پاره په هغه کې احکام باندې عمل د پاره لازمی طریقه شته لازمی تور باندې هغه د پاره احکام مشتا هغه د پاره طریقه مشتا هغه د پاره علما مشتا نو دی وجنا چې په یو مسله باندې انسان نه پوهیږي په کار د چې هغه یا خاموشي اختیار کا او یا یو انسان نه تپوس وکا خدا سے انسان نه تپوس وکا چې هغه انسان په خپل باندې پوهیږي اغلا رب لا یزال د علم صبر خور کړي هغه ته څه پته لګي دا سینه چې بل انسان پس روان دی هغه وای ځکه زوایما او بیا زوایما هغه نه پس وای چې مفتی سے وای ځکه زوایما نه مفتی سے یا عالم سے دا دلیل نه دی په دلیل کې باقاعده کتاب پیش کړي حواله پیش کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره صحابه کرام خبره تابعین خبره چې صحابه کرام یې لیدلی دي تبع تابعین خبره چې تابعین یې لیدلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک امام بخاری په بخاری کې حدیث دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه خلق تا خیر والا خلق فرمایلی وی خیر والا خلق نبی علیہ السلام فرمائی حدیث کې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نبی علیہ السلام فرمائی په زمانو کې ټولو نه بهتر زمانہ د زما دا یعنی زما او د زما صحابه دا بهتر زمانہ دا بیا فرمائی ثم الذين يلونهم د زما د صحابه نه بعد ټولو نه بهتر زمانہ دا د هغه خلقو دا چې هغه ته تابعین ویل کېږي هغه خلق دي چې صحابه سره یا د ایمان په حالت کې ملاقات شوه دی ایمان په حالت کې دنیا نه تلی دي هغه ته ویل کېږي تابعین چې صحابه سره یا ایمان په حالت کې ملاقات شوه دی ایمان په حالت کې دنیا نه تلی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی زما او د صحابه او د زمانه نه بعد بهتر زمانہ د دغه خلقو ده بیا څه فرمائی ثم الذين يلونهم
نبی علیہ السلام فرمایي چې بیا د زما د صحابه هغه خلق چې صحابه په ایمان لیدلی تابعین د هغې نه رستو په دریم نمبر سټیپ کې نبی علیہ السلام فرمایي د هغو خلقو ریختونې زمانه ده صداقت والا زمانه ده نیکی خیر والا زمانه ده چې کوم خلقو تابعین سره ملاقات شوی ایمان په حالت کې بیا دنیا لتلی نبی علیہ السلام فرمایي دې ته ویل کېږي تبع تابعی حضور مبارک د دغه دریو زمانو خبره په حدیث کې فرمایلی دا امام بخاری روایت کړی دا یاد لره چې په قرون ثلاثو کې قرون ویل کېږي زمانو ته ثلاثه ویل کېږي دریو ته دغه درې زمانې نبی علیہ السلام او صحابه زمانہ تابعین زمانہ امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه چې موږ د چا په مذهب باندې اغا تابعی او جلیل القدر تابعی دی د تابعین زمانہ او د تبع تابعین زمانہ نبی علیہ السلام په حدیث مبارکی د دې خبرې ګارنټي ورکړې ده چې دا هغه خلق دي چې دا په خیر باندې دي دا په بدعت باندې نشي جمع کېدی دا په گمراهی په ضلالت باندې نشي جمع کېدی او مخکې حدیث کې فرمایي نبی علیہ السلام وی چې د دې نفس با کذابون دروغجن خلق پیدا شي ټول یې نه دي فرمایلی په هغه زمانو کې به بعضې خلک دروغجني نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فإیاهم وإیاکم تاسو د هغوی نه خپل ځانونه وساتئ او هغوی د خپلو ځانونو نه وساتئ نبی علیہ السلام فرمایي ولی فضلوهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ګوره دوی به تاسو ګمراه کا او بیا به ورته پتم نی نو علماو کومه خبره رویسته چې د قرون ثلاثو کې چې په دریو زمانو کې په یو زمانه کې یو کار شوی دا قابل حجت دی دا قابل دلیل دی انسان د دغه دریو زمانو یو کار په دلیل کې پیش کولی شي ځکه دا هغه خلک دي چې دا په ضلالت او گمراهۍ باندې نه جمع کېږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دا به همیشه دپاره په خیر باندې په ایمان او په نیکۍ باندې وي دا قضای عمری مونږ او تاسو الحمدلله احناف یو د امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنہ په مذهب باندې اوچت کړی کتاب بحر الرائق دا ز په میډیا باندې د حواله باقاعده ورکوم بحر الرائق دی یو د فتح المعین دا د فقه حنفی معتبر کتابونه دي هغه تاسو وګورئ هغه کې دا خبره راغلی ده چې امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه په خپل زمانه کې قضای عمری کړی ده او دا هغه امام دی چې سراج الامه امام الائمه ورته ویل کېږي او دا هغه صاحب دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایي وی چې کا علم سوریا په اسمان کې یو اوچات بلند ستوری دی سوریا نبی علیہ السلام فرمائی امام اعظم ابو حنیفہ متعلق یا اول نه پیشگوئی ورکړې و دا اهل فارسو د فارس په کوفه کې نبی داغه په خاندان کې دی نبی علیہ السلام فرمائی چې په اهل فارس کې با یو داسې بچای پیدا شي کزما دین او اسلام سوریا ستوری ته ورسی الته بلال شي او هغه ځای نه به راوخلی او زما په امت کې به خور کا محدثین فرمایي چې اهل فارس په بچو کې دغه بچی نه مراد امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله یو خبره ده نه منم دغه خو څه علاج نشته دی مې منه دومره بدعات په دغه خلقو کې بیزار تشمار کړم دومره بدعات د دوی دومره پروګرامونه دومره اجتماعګانې د خپل ځان د پاره د خپل نفع د پاره د دنیا د پاره اچھا په هغه جماعت کې یو کس اوچت نشو چې دا کار کوم ځای نه ثابت دی دا کار چا کړی دی دغه کار باندې دا دلیل دی خو په آخر کې څه کسان راجمع شي
او قضا عمره منځو کا یو عالم پسې او پاغه کی سجدی دی او پاغه کی تسبیحات دی او پاغه کی رکوګانی دی او پاغه کی قیام دی هر یو سړی په عبادت باندې ګوتو چتای دا نه دی ثابت او دا چا کړه دی مونږ وایو چې مونږ د پاره د امام اعظم ابو حنیفه شخصیت قابل اعتمادم دی قابل حجتم دی مونږ بل حدیث تیاغت سره نه ضرورت نشته چې امام اعظم ځکه امام اعظم هغه شخصیت دی چې د دین اسلام په پوره تقاضو باندې په خپل زمانہ کې دا شخصیت څومره پوره و دا شخصیت څومره برابر و امام اعظم ابو حنیفه په زمانہ کې د دین په تقاضو باندې هیڅوک نو برابر باوجود دا غي څه فرمایلی چې ګوره که زما خبره د قرآن او د حدیث مخالف و رویخله او په دیوال یوله دومره احتیاط خدا عمل بحر الرائق او فتح المعین لګلی امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه په خپل باندې کړه او بیا ته فتاوا قاضی خان روخلا دا د اوس زمانی کتابونه نه دي اتسوا زر کالا نه سوا فتاوا قاضی خان لیکلی دي وقد فعل كثير من السلف وقد فعل دا بریلی مکتب فکر سړی نه دی دا خو اوس یو نیم سو کال خبري دا مخکینی علما دي وقد فعل كثير من السلف قاضی خان لیکي چې قضای عمری زمون په سلف و صالحینو کې لفظ کثیر راغلی او کثیر ویل کېږي ډیر ہوتا یو کس دو کسانو نه کړي وقد فعل كثير من السلف قاضی خان لیکلی زمون په سلف ویل کېږي سلف تعریف به مرتضی محدثینو په اصطلاح کې وکړم بیا به خلک یې چې ځان نه یا سلفو تعریف وکړ فتح القدیر علامہ ابن حمام سلف چاہتے ہی یا فقہا سلف چاہتے ہی خو قاضی خان لیکلی سلف ډیرو خلکو دا منز د احتیاط په بنیاد باندې کړه دی تک بیا فتح القدیر کولاو کړي علامہ ابن حمام هغه چې سلف چاته ځکه دلته قاضی خان ویلی وقد فعل كثير من السلف ډیرو سلف دا منز کړه دی فتح القدیر صاحب لیکي چې سلف صحابه ته سلف تابعین ته سلف تبع تابعین ته اومغه د خیر والا زمانی دی درې واړه دا خبرې خو دغه علماو په کتابو کې کړي دي والله عالم چې دوی مطالعه نه بهر دي یا پوهیږي نه پاغه باندې یا تعصب خبره ده د ضد خبره ده د عناد خبره ده هیڅ خبره پکې داسې نشته ها نیت به برابرې یو خبره به مشهورې په هر کتاب کې د دوی د طرف نه د اعتراض په شکل کې یا په میډیا باندې سوشل میډیا باندې چې دوی علما ناستی خبره کا نو هر یو عالم به تاسو واوري هغه پروپاګاندا کا تاسو نه زه تاسو کړم چې الحمدلله څلور 15 کال دلته ما تکې نهسته او دا دریم څلورم زل زمونږ بیان دی کویا چرته تاسو ته په اهل سنت و جماعت علماو کې بیا خو کچا ارتویلی هغه عالم نه دی بیا هغه نه پوهیږي بیا خو چې څوک پوهیږي چرته دا خبره تاسو ته کړې ده یا تاسو اورېدلې ده چې ټول عمر منځونه مکړه او بس قضای عمرې وکړه بس دا کافی ده په میډیا باندې چې کینی موږ سره خو چې مخامخ کینی بیا به نورې خبرې خدا خلک به څنګه رامنه کوي یری جی ولی باطل د قضای عمرې وی چې ځکه باطل ده چې دوی علما خلکو توایي چې ټول عمر منځونه مکړی قضای عمرې وکړی د ټول عمر منځونه کې دا کافی دستا د پاره وی چې انتشار جوړږي بس دا خو به خلک ټول عمر منځونه نه کا او په اخر کې به قضای عمرې کا او بس یہی بچی ټول عمر منځونه زما ور سره ادا شو دغه خلک په کلاو غو باندې واوري چې کوم یو منځ د انسان نه قضای دا زمون عقیده ده د اغه منځ قضا برا ګرځي ال به غړا آزادي هرگز نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی امام بخاری حدیث تے چان منز قضا شو یا من نسیها اغد سوک شہیر یکا فلیصلی بها نبی علیہ السلام فرمائی ارتیات شو اغد ادا کا دا خبر چا کری دا چې مخامخ کې نه چا کړي تا ته به چې تا بني کړي بل بکړي چې بل تکې نه هغه ته به حالان کې په اهل سنت و جماعت کې دا خبره اچا او چې څوک یا کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منبر باندې ناستم ذمہ داری زیادی
چې څوک خبر ادا کا هر څوک یا کا من کانا حیث کانا هر څوک وی هر چرته وی او دا کنسپټ سوچ لاندې خلکو له جوړی چې ټول عمر قضای عمره ګوندې دا مقصد دی چې ټول عمر منځونه مکړه او پر رمضان کریم کې په اخرنۍ عشره باندې راشه قضای عمرې وکړه دا به د ټول عمر قضا شوي منځونه په هغې کې پوره شي چې کوم یو انسان دا خبره کا باطلن 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 درې کرته ما دا خبره وکړه دا خبره بالکل باطله ده او دا خبره نه ده ثابت غلطه خبره اچھا دا نی ویلی اوس قضای عمرې کږي ولې سلفو کړې ده مونږ دپاره سلف مونږه مؤدبین خلک یو تاسو خو نعوذ بالله پلار او مور ته کوم نظر کړئ اناستی تاسو خپې غځولي نو تاسو به د سلفو څخه احترام وکړئ ادب احترام الحمدلله خلک مونږ اهل سنت و جماعت نزد کوي دا یاد لره دا خبره زړه په فخر باندې کړم که د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانه د صحابه او د ادب یو تصویر یو جلد څوک ویني کنه را د شي اهل سنت و جماعت بریلی مکتب فکر خلق له اذ ویني دغه سي ادب احترام بابا سبحان الله او د خي څوک راته ته منبر باندې ناست پیغمبر یې پیغمبر دا تاسو سره مناسب مونږ پلار والد سیب نوم داسې نشو اخیستی پیغمبر داسې عمر اوی ابو بکر ته ما استاد خاندان خلق دی یا منتر زامن دی یا ماما زامن دی مونږ خو رضی الله عنه وعلیه السلام مونږ خو یو چې خدای پاک دا زمونږ زبان با د دغه نامو اخیشتو لایق او جوګامی او کنه ادب خلق مونږ نزد کی احترام خلق مونږ نزد کی دی وجنا سلف د پاره سلف کړه دا کدغه خلکو زړم چوي الحمدلله په نر باندې بیکړو مونږه په هر کال مونږه دا باقاعده چې مونږ اهل سنت و جماعت څومره مسجدونه دي په کار د شپټولو کې شروع کا هیڅ خبره پدې کې نشته دی صرف نیت برابر ولدي باغې باندې ځان پوي کړي خبره خطه بازي کسان نه پويږي پوي کړي صحیح مسائل ورته بیان کړي پوي کړي حدیث ورته یو وایما بیا راځم او نن با تقریر زیات نه کو ځکه بیا خامخه روستو تاسو بیا قضا عمرې مې خپل خبرې ختمو ما خزمون کتابونه بحر الرائق وګوره فتح القدیر علامه ابن حمام والا وګوره فتاوا قاضی خان وګوره فتاوا علمگیری فتاوا هندیه مرتوی هغه وګوره علامه شامی رد المختار مرتوی علامه ابن عابدین الشامی مرتوی هغه وګوره فتاوا نور الهدى وګوره قاضی خان وګوره په ګڼ شمېر باندې چې څومره فتاواجات د زموږ دي هغه ټولو فقهاو دا خبره لیکلې ده چې د رمضان کریم په اخرنۍ جمعه باندې په دغه ترتیب باندې 15 منځونه یو وتر دا مستحب دي دا مستحب دلته دوی وایي چې مستحب تعریف راته وکړه تور ته مستحب وای مستحب څه ته یي تاسو خپل کتابونه اوچت کړي زار ته مستحب تعریف کړم ما احبه السلف مستحب چاته مستحب آغه عمل ته ما احبه السلف آغه عمل چې سلف خو کړي امت ته پاره سلف لچرازی بیا برازی څوک دي صحابه دي تابعین دي تبع تابعین دي او نبی علیہ السلام د دریو زمانو خلقو د نیکی ګارنټي ورکړي چې دا په حق دي دا په دین دي دا په نیکی باندې دا مستحب دي ما احبه السلف او کته چې قاضی خان ما د پاره سلفو کې ناراضي امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه ما په سلفو کې ناراضي زمونږ ته د امام اعظم ابو حنیفه د زمانه یو شاګردم په سلفو کې راځي د شاګرد دیم مونږ د پاره په سلفو کې دی الحمدلله مونږ یو چې په مستحب کې د هغه اتباع وشي او دغه حدیث ته وګورئ نبی علیہ السلام امام بخاری یو ډېر ښایسته حدیث راوړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وشکلا ابا هريره نه روایت ده کله قیامت ورځ شي نو په حقوق الله کې با یو حقوق العباد دي یو حقوق الله دي په حقوق العباد کې با بندگانو حقونو کې با اول تپوس د قتل شي د وینې او په حقوق الله کې با اول تپوس د منځ شي
د مانځه بشي ابا هريره فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو بنده به د الٰه العالمین په وړاندې ودرېږي فرشتو ته به وایي په مونځ کې حساب کتاب ور سره وکړه نبی علیہ السلام فرمای چې کله حساب کتاب شروع شي یا خو به بختوري پوره بشي وقد انتقص نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای کله کله منځونه به کم شي نبی کړه سفر نه بیماری نه غفلت نه ځوانۍ د وجنه خوب د وجنه قضا شوی وي د انسان بډیر بے سور شي الٰه العالمین ورته فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی دی کنا فرشتو ته به فرمای په فرایضو کې کمای راغی یا الله فرایضو کې کمای راغی خیر د نوافل یې وګوره ک نوافل یې روچت کړهو فرایضو کې ولې حساب امام بخاری حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای نو د ازماوستا کومونځ را نه کزای یو منځ کم از کم پیرا ګرځي یو منځ او کنیز ماوستا د پاره نوافل دي او نوافل پته او زور بارتا او د ثواب ال ولګي چې قیامت په ورځ باندې د ستا په فرضو کې کمای راشي او ستا په کاته کې بیا نوافل نه مخ کې بڅنګ مزل کوي بیا انسان کې الله جل جلاله به فرمای نوافل یا وخلا فرضو کې حساب کړه او دا کوم خلق چې منع کا منع منځ دی کنه هغه لپاره دا دوه خبرې کړم یو د علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ زموږ یو کتاب دی البدائع والصنائع هغه دا خبره لیکل ده دا یاد لره په اتفاق د علماو باندې په اتفاق ورال د اختر د منځ نه مخ کې په ادغاء کې نفل مکروه تحریمی دي په ادغاء کې د اختر د منځ نه مخ کې په اتفاق د علماو باندې مکروه دي علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې د مبارک عیدګاه لراغی اعرابیان باندچیان اطراف خلق کلیوال خلق آیا څکسان ولید په عیدګاه کې په نفل باندې د اختر د منځ نه مخ کې ولاړ دي شروع دي علی رضی الله تعالی عنہ ولید خاموش پاتې شو هیڅ یې مرتونه وي کله چې نفل وکړه دا غینه پس ورته فرمای یا امیر المؤمنین ستا متعلق خو رسول کریم آقا علیہ السلام فرمایلی دی انا مدینه العلم وعلی بابها زد علم خارما علی شیر خدا دغه علم خار دروازه ده ستا پوړاندې مکروه تحریمی کار منځ روان دی او ته په خاموش وي علی شیر خدا ورته فرمای دی آیات نه یریدما دا خدا ابو جهل په بابت کې دی الٰه العالمین نبی علیہ السلام ته فرمای ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلى نبی علیہ السلام با چې کله منځ کا ابو جهل ورته شور جوړ کا منځ نه به منع کاوه چې منځ کې خلل راشي خدای پاک آیاتونه نازل کړه اور ته یې چې دا کس تو ویني یا رسول الله چې کله منځ کړي تا منع کوي منځ کې دا خلل اچي منځ کې دا تکلیف اچي ارأیت الذی ینهى تو ګوري دا کس چې ستا منځ نه منع کوي کلا عبدا اذا صلى چې کله ما خاص بندا رسول الله منځ کا دا ابو جهل صفتو علی شیر خدا ورته فرمایي چې ما ته پته و چې مکروه تحریمی دي کما من کړه وای زبم دغه آیات لاندې چرته قیامت په ورځ باندې را نشي رب راتیچ منځ نه خلق منع کی چرته دی آیات لاندې را نشم بس مکروه تحریمی کار دی خو دی آیات نه یرغم چې رب ما ته وی چې کله زما بنده منځ کتا ما نه کاوه او امام مالک کروڑاو خلق یې فالو کوي مذهب خاوند دی امام مدینه والله جنت البقیع باندې نه نوځه اول قبر مبارک د درازي بالکل په گیټ کې مدفون او نبی علیہ السلام د گنبد حضرا سورہ سبا ما خام په لګي په ټول عمر کې مدینه منوره نه وتلی او پروي زمین باندې اول کتاب د احادیث د مبارک د موطا امام مالک رحمت الله تعالی علیه لوی شخصیت شپاړس ټکا لړم ورکړي پملا کې نبی علیہ السلام حدیث یې بیاناوه دا رنگ به متغیر شو او نبی علیہ السلام حدیث یې بند کړی نه دی سرته رسول دی شاگردان ورته یې دا ولی چې ماته به ادبی ښکارا کېده چې نبی علیہ السلام حدیث په منځ کې پرېږدم داسې مؤدبین خلک هغه امام مالک فرمای چې مازیګر منځ نه بعد مسجد ته را داخل شوم د ماښام منځ د تیاری لپاره چې یو ماشوم راته وی
چې یو 2 رکعاته مونځ وکړه تحیت المسجد ماشوم ته خدا پته نه لګي چې تحیت المسجد نفل دی پس ته مازیګر نه 2 رکعاته نفل انسان نشي کولای مکروه دي دام خدای یې چې کله چې ماته ماشوم وي پس ته مازیګر نه وي چې په ودرې دم 2 رکعاته مونځ مو وکړه چې کسان ولید ماتی وی چې پس ته مازیګر نه خو نفلی عبادت مکروه دی او ته خو امام تا څنګه د مونځ وکړه وی چې ماتی وی چې ماشوم راته وی کما انکار کړی وي دا آیات را تر یادګي وقیل ارقعوا لا يرقعون الله فرمای چې کله انسان ته ویل شي چې مونځ وکړه منافق انسان هغه چې مونځ نه کړم وی چې دا خو زما بابت کې نه دی خو چرته دغه آیات لاندې زرا نشم چې ماشوم راته وی چې مونځ وکړه او زور ته وایم چې لا ارکع زه مونځ نه کړم نو رب خدا سے انسان ته منافق فرمایلی دی نور پتا چې راته مکروه دغه خلکو د مونځ مکروه کې دومره احتیاط کړی دی او نن سبا یو مستحب عمل ته دا یاد لرئ د قضای عمرې حکم څه دی مستحب کچا وکړه ډیره ښه خبره ده کچا اونکړه هیڅ وبال هیڅ خبره پکې نشته خدا خبره پروپاګاندا ده چې ټول عمر منځونه پرېږده په اخره جمعه قضای عمرې وکړه ټول بار نه ادا شي ما 3 کرته دا خبره وکړه پروپاګاندا او دا بالکل باطل خبره بالکل غلطه خبره فتاوا نور الهدى اوچا تکړه وی ګوره اغلی کلی دی فتاوا نور الهدى باقی د سند حساب هغه سره وکړه د لیکایې خبرې حساب هغه سره وکړه خو زمونږ استادو په سلفو کې دی مشرانو کې دی سونه کالا مخ کې تیر دی هغه فتاوا نور الهدى اوچا تکړه هغه لیکلی دی چې کوم یو انسان د رمضان کریم په اخرنۍ جمعه باندې د 5 منځو او د یو وتر قضا وګرځي او یو کالو عبادت ثواب یې ستاب پر رب باندې دا ایمان نی مونږ پر رب باندې دا او یاو زرو کالو عبادت اغم اعتمادم پشتا دین زیات مم پشتا فتاوا نور الهدى لیکلی دا خو د ډیره پخوانو کتابو خبرې دي لہذا بدر میکړه هیڅ خبره نشته لاټ شوزه میکړه بدر تموایا مکروه مونږ صحابه ځان یې خاموش کړی دی امامانو ځان دا خو مستحب دی دا خو قاضی خان لیکلی ډیرو سلفو دا کړی ده خداس شي پارشي دا اخرنۍ خبره به طریقار ته بیانوم ګوره دا یاد لر عقیده به څنګه جوړوي دا زمونږ استادونه په مانځه کې چرته کوتاهي راغلي سنتم صحیح نی ادا کړی چرته په کپړو کې کوتاهي راغلي ګندوي ما او تا ته پته نه وه چرته په وخت کې رانه کوتاهي راغلي وخت د مانځنو ما او تا کړی یا تیرو ما او تا کړی یا داخل نو ما او تا کړی بس چرته په منځ کې کوتاهي کمزوري دا د هغې دپاره جبیره او پټی ده یو حله ده یو حله نور چې دا یو منځ موږ را وګرځاو په قضا کې برانه یو ادا کږي دا یاد لره او چې څومره منځونه ارته قضا شوي یاد دي ټول براګرځي یو براګرځي الا به ادا کږي په دینه ادا کږي دا څه شي پاره ده په منځونو کې زما استا کوتاهی دي کمزوري دي په کپړو کې کوتاهی کمزوري په وخت کې کوتاهی کمزوري دا څه خبره راغلي بس دا د هغې دپاره یو حله ده د هغې دپاره یو طریقه ده مونږ یې په اخرنۍ جمعه او په غونډ کال کې جایز ده په غونډ کال کې په غونډ رمضان کریم کې جایز ده خو اخرنۍ جمعه جمعة الوداع د دې فضیلت زیات دی لکه څنګه چې د جمعې مونږ دا ورځم نه خاص کوو که چا په کور کې ځان لا وکړم جایز ده که په جمع باندې وکړم جایز ده که په کال کې په هر ورځ باندې وکړه جایز ده خو صرف رمضان د ټولو میاشتو نه بهتر بیا د جمعې ورځ د ټولو نه بهتر او بیا جمعة الوداع د ټولو نه بهتر په دې بنیاد باندې مونږ په دې ورځ باندې کړو باقي هیڅ تخصیص مخصیص نشته هیڅ خبره پکې نشته اس یو پروپاګاندا خلکو جوړه کړې ده لہذا انشاءالله په جوش او خروش باندې د جمعې منځ بشي خطبه بشي انشاءالله او دا مونږ استاسو په عمر کې بیا رمضان کریم راځي نه راځي فایده تر اوچته کړئ کوم کسان وزي مانځنه پس بالکل هغوی ته اجازت دی عید داسې مونږ به هغوی ته د خپل تندایم تریو نه کړو هېڅ خبره نشته هغه صحیح کار وکړه خو البته چې کوم خلک پاتې شو د تلونکي نه بهتر دی بهتر دی تر باقی خپل خوښه ده ان شاء الله تعالی قضا عمرې بکړو او قضا عمرې طریقه اسانه ده یو اذان بشي
وهاب سے ان شاء الله وکا یو اذان هر یو منستبه اقامت شي اول بدو رکاتا د سحر منځ کړو فرض باغې کې بچي جهر په خپل ترتیب باندې وي نیت ارتوایم بیا به څلور رکاته مسبخین منځ کړو سرن پټ خپل ترتیب باندې بیا به نمازګر منځ کړو ان شاء الله سرن البته ماخام منځ سره دا طریقه زده کړې څوک خطا نشي ماخام منځ مونږ او تاسو په خپل طریقه کړو دریم رکعت پورې برس اتر ذل کریم جی مال فتح را کړي والله اکبر ما ته یاد شي خو البته التزلک ډیر ځکه کې ناستما دم خو کړه انسان د زم ضعیف مدوي چې ګوندې مولوی سي اوچت نشو او بهرحال مونږه دا سکار بکړو چې ما خام کې دریم رکعت باندې کینو تشهود بم یو درودی پاک بم یو اللهم صلی اللهم بارک هغه پورې برسو بیا بزو چې تګما څلورم رکعت ته ټیک ده د دې فائدہ صدا فائدہ ادا ده چې موږ په دریم رکعت کې کېناستو تشهودم او وی د ماخام کوم نه فرض یو فرض د ماخام قضاو دا په باغی کې قبول شي خو کچانه د ماخام نو قضا څلورم رکعت ور سره ځکه ملګری کو چې درې رکعت نفل نشته دا څلورم رکعت ور سره ملګری کړو څلور رکعت بشي نو دا مونږ به هغه لپاره نفل شي سبحان الله اگر رکعت به مونږ په خاموشۍ باندې کړو صحیح ده بیا به ما خوستن مونږ په خپل ترتیب باندې دو جهر ویتر واجبم دغه سری هغه دوی درې وړ رکعتونو کې به جهر کړو هغه دوی قنوت پورې برسو چې کله کینو دریم رکعت باندې تشهود بم یې درود پاک بم یې بیا به زو چې تګم څلورم رکعت ته اب په خاموشۍ باندې او بیا ځکینم سلام باړو دم دی پاره دی کشانه ویتر قضاو درې رکعت ویتر شو څلورم رکعت ځکه ملګری کو چې دا منځیا خراب نشي نو کشانه ویتر نو قضا دا ډېر کسان شته چې ویتر چې دا څلور رکعت هغه لپاره نفل شي ځکه درې رکعت نفل نشتا دی وجنه څلورم رکعت او بهترین دعا بشي جمعه الوداع او بیا به هر چاته اجازه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سنت وکړي